شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکې او مهربانه دی. کتونکو مینوالو د ملکند ضلع یو ښایسته علاقه کومې ته چې یونین کونسل ملکند خاص ویل کېږي، دلته کې راغلي یو تورمړو کې موجود یو. د سیمې چې کوم سیاسي مشر دی یعنی پخوانی ناظم دی حاجي سبحانی ګل، د هغوی سره موجود یو. د هغوی سره به په دې اړه خبرې اترې کوو چې ملکند یونین کونسل کې د تعمیر او ترقۍ منصوبې کم ځای ته رسېدلي دي، څومره پیشرفت شوی دی، څومره کارونه نیمګړي پاتې دي. د هغې سره سره به په سیاسي امورو هم د هغوی سره خبرې اترې کوو چې آینده کوم بلدیاتي الیکشن روان دی نو د دوی تیاریانې تر کوم حده پورې شوي دي. نو موږ سره پروګرام کې دا مهال موجود دی حاجي سبحانی ګل، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. حاجي صاحب السلام علیکم. مننه عمران رشید، ستاسو درګاه مننه، مهرباني چې موږ له ټیم راکړو د خپلو خیالاتو د قوم سره او ستاسو سره شیر کول دي. مننه دي. حاجي صاحب دا راته ووایه چې صوبایي حکومت او منصوبې په ټوله ضلع کې په ټوله پښتونخوا کې شروع دي او زموږ په ضلع کې چې کومې منصوبې شروع دي په هغې کې څومره مکمل شوي دي، په څومره باندې کار روان دي، او آیا دا خبره به کېدله چې په تېرو حکومتونو کې چې یاره کومې د تعمیر ترقۍ منصوبې په هغې کې کرپشن کېږي، نو آیا موجوده ټایم کې هم هغه کرپشن کېږي او که نه واقعي ده چې یاره د تحریک انصاف حکومت او ستاسو کارکونانو هغې ته بندونه والي دي؟ الحمدلله په دې کې شک نشته جی. په ماضي کې که تاسو وګورئ جی د خلکو چولې به د ډپارټمنټ د هغوی د کچن پورې، د هغوی د کور اخراجات، د هغوی شاپینګ، د هغوی کپړې، د هغوی پیزار، د هغوی خوراک سکاک اب د دې ډپارټمنټ نو. الحمدلله زمونږ پاکستان تحریک انصاف خاص کر کې زمونږ قیادت چې کوم دی د دې پارټۍ مشر چیرمین عمران خان صاحب چې هغه یو داسې انسان دی چې هغه که تاسو وګورئ په کرکټ کې د هغوی خپل یو نوم دی او هغوی چېرته هم دا سوچ نه دی کړی چې یاره زه د خپل ملک نه پیسه بار ته ویسم او یا مطلب دا دی داسې یو کار وکړم چې دا پیسه زما ډېرې شي. هغه همیشه کوشش را کړی دی او د هغه یو ویژن و چې زما لاندې کوم چې قیادت دی چې هغه هم ایمانداري او هغوی سوچ او فکر هم داسې چې د خپل ملک او د دې علاقې لپاره کوشش وکړي او دغه ډېر شیزونه الحمدلله موږ دا نه وایو چې یاره په پاکستان تحریک انصاف کې به کرپشن نه وي، خو نه هغه شان کرپشن نشته. کمې ټیکې چې به خرڅېدلې، کمې په لارو کوڅو کې به خورد بورد کېدو، هغه به مطلب چې بیلونه به جوړېده، بوګس بیلونه به جوړېده او هغه قاطع الحمدلله هغه ختم شوي دي. اوس په پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې تیر شوی زموږ د صوبایي ګورنمنټ چې کوم او دا اوس چې کوم دی نو مطلب دا د هغې هغه ثبوت دی چې په دویم ځل چېرته په اقتدار کې پارټي په دویم ځل نه ده راغلی، نو دا د هغه کارونو او د هغه ایماندارۍ او دا د هغې یو ثبوت دی چې پاکستان تحریک انصاف په دویمه پیره باندې په اقتدار کې راغلی دی. او د هغې سره سره چې کوم دی نو که تاسو وګورئ د دې علاقې زموږ مشر جنرال اکبر صاحب چې کوم ایم این اے په 2013 کې اوس په 2018 کې او بیا شکیل خان وګورئ په دویم ځل هغه هم الیکشن ګټلی. دا زموږ دپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره دي. بلکل ستاسو دا خبره بلکل صحیح ده جي چې مخکې خو به یو اندر بندر هغه به کېدو، اوس هغه اندر بندر چې کوم دی نو هغه کم شوی دی، خو د هغې سره سره دا په دې کې هېڅ شک نشته ځکه چې دا کرپشن د ملک لپاره داسې یو ناسور دی که تاسو وګورئ زموږ دا ملک چې څه تباه او برباد دی دا هم دغه یو وجه ده. اصلي کې مسله دا نه ده، مسله دا ده چې موږ الله رسول هیر کړی دی، موږ خپلو مفاداتو ته ګورو، موږ خپل جب ته ګورو، موږ خپل جب ډکوو، موږ خپل عیاشي کوو، که هغه د شرابو په دغه کې ده، که هغه د کپړو په دغه کې ده، که هغه د ګاډو په صورت کې ده، که هغه د بنګلو په صورت کې ده، خو موږ خپل مرګ هیر کړی دی. که هر انسان هغه وګوري او الله حاضر ناظر وګڼي چې زه به ډډه لګوم، زه به مرم، زما نه به الله تعالی تپوس کوي، نو بالکل په دې کې شک هم نشته چې اوس هم په تاڼو کې شته دی کرپشن پکې کېږي، د دې نه انکار نشته دی. داسې نور ډېر ډپارټمنټ په وي خو ډېر زه به دا ویم چې 100% خو نه دي، خو تقریبا داسې 70% پورې آلات ټیک شوي دي. او هغه سړی چې کوم کرپشن کوي یا پیسې الي نو هغه به 100 پیرې سوچ کوي چې یاره دا کار زه کومه نو دا به ولې، خو د ټولو نه غټه غلطي پکې چې په کرپشن کې هغه زموږ د عوامو ده. ځکه زه راپاسه مستحق وم، نو زه چې څوکۍ ته لاړ شم، زه یو ډپارټمنټ ته ځم، یو ادارې ته ځم، نو زه څه کوم، زه بیا ستا هغه حق چې کوم دی خپل ځان ته راوړم، چې خپل ځان ته راوړم، زه د پیسې لالچ ورکوم. او انسان خو د پیسې وږی دی، هغه خو د پیسې نه انکار نه کوي، نو هغه بیا دغه شیزونه د هغې نه جوړېږي. نو که موږ په باسیت یو مسلمان سوچ وکړو چې یاره موږ د الله تعالی بیا دا خبره کوم چې د دنیا ته څه مقصد دپاره رالیږلي، موږ به پیسې جمع کوو، موږ به جایداد جوړو، موږ به ګاډي او موږ به سره او موږ به نه، دا نه ده.
مطلب دا د دې ملک لپاره سوچ دی، د دې علاقې لپاره سوچ دی، د خپل ګاونډي لپاره سوچ دی، د خپل غریب ورور لپاره سوچ دی. نو زم د دنیا په مخ باندې الله تعالی یو ځکه انسان مایوس کړي نه دی، خو مخلصي پکار را، ایمانداری پکار را، او کم ځکه چې ستا مخلصي او ستا ایمانداری نو الله تعالی په کار کې برکت ومچي او الله پکې خپل رحمتونه پاغه کې شاملې او کار کیږي. پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت د عمران خان یو ویژن او دغه چې کوم پروګرامو د دې ملک لپاره، د علاقې لپاره، د غریب عوام لپاره، او دا غي نه مخکې ما الیکشن کړی دی، خو لکه ما آزادۍ الیکشن کړی دی او پارټۍ د طرفه ما الیکشن نه دی کړی، او په دغه ویژن باندې ځکه چې زه په مسافرۍ کې وم او نو رالم او خپل شمولیتي چې کوم زما پروګرام د مرګریو هغوی دعوت راکړو. نو د 2013 نه مخکې زه په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوم او هغه خدمات دي د دې ملک لپاره او د دې علاقې لپاره کوم الحمدلله، او د الله ډېر کرم دی، فضل دی په ما باندې، د الله احسانونه دي چې الحمدلله د خلکو په معیارو او د دې علاقې د خلکو د هغوی زه شکریا ادا کوم او خدمت یې کوي. جي یاره جي هغه مشران متل کوي که نو ګټه چې په یو ځای باندې پرته وي نو هغه درنه او چې دا ته یو ځای ته بل ځای ته د چتي په شان چې ټوپونه وي نو د هغې مطلب دی یو خو د انسان هغه عزت هم کمیږي، او بله دا ده چې اونچ نیچ په پالټۍ کې ستا په ژوند کې راځي، د حالاتو مقابله به کې، د وخت مقابله به کې، او همیشه زما خواهش دا دی او ما د خپل رب سره یو وعده دا کړې ده چې زه د خپل ملک او د خپل قوم خدمت وکړم. انشاءالله چې عمران خان یو داسې شخصیت دی دغه که تاسو وګورئ نو په پوره وړ کې په دنیا کې دغه خپل یو نوم دی، یو خپل پیشان دی. نو کوشش مې دی چې ټیک ته دا موږ تسلیمو، زم تسلیمو چې مهنګایي ده او دا د غریب سړي لپاره ډېر د افسوس دغه خبره ده، خو انشاءالله د الله نه امید دا دی چې په دې کې هم انشاءالله فرق راځي، او د الله نه دا امید کوو د خپلو مشرانو نه چې انشاءالله دا مهنګایي به هم کنټرول شي. او پاکستان تحریک انصاف خو بس زما یو پارټي ده او انشاءالله په دې کې به یم که په اقتدار کې او که په اقتدار کې نه، خدمت کول که ته په پارټۍ کې او یا ته په اقتدار کې او که نه، خدمت ته په هر رنګ کې کولی شي انشاءالله کوو به او کړم دی، او الحمدلله چې زه په خپله فیصله باندې مطمئن یم. جي زما مقصد د پارټۍ ته راتلل یا بیا چې یو سړی 2.5 لک روپۍ خپله تنخواه یا هغه پرېږدي او راشي، نو په یو ویژن راغلی او د الله په کور کې مې دا یو عهد کړی چې زما په ژوند کې چې ما 2 خبرې داسې دي عمران جناب صاحب چې یو دروغ یو آرام، دا زما په ژوند کې نه کومه نه مې کړي دي او نه دي را باندې الله کوي، باقي الله تعالی پیدا کړي دي، رزق وعده الله کړی ده. او د خرچې خبره تاسو وکړه نو الحمدلله زما بچي مشتري هغوی ګټي مال راکوي، او بل زما ملګري داسې دي چې هغه زمونږ د ترتیب چې کوم دی هغه چلی او الحمدلله اوسه پورې چلیدلی دی. او که تاسو یې زما آخري سپیچ او آخري چېرته چې زمونږ پروګرامونه وي نو هغه زه دا وینا کوم چې یاره الحمدلله زما په لمن باندې ما داسې داغ نه پرېښودی دی، نه به زه په خپل لمن داسې داغ پرېږدم. هغه زما د پارټۍ د مشرانو لپاره، زما د قیادت لپاره، هغه زما د خاندان لپاره، هغه زما د دې علاقې زما چې څونه ملګري دي چې هغه په هره پارټۍ کې چې تعلق ساتي الحمدلله عزت مې کوي. او همیشه مې کوشش را کړی دی چې عمران دریاب صاحب زما د ژوند مقصد دا دی چې یاره الله تعالی چې د مخلوقات پیدا کړي موږ یې پیدا کړي نو هغه د دې لپاره نه پیدا کړي چې یاره زه خپل بنګله، زما ګاډی، زما جایداد نه، الله تعالی د دنیا ته موږ راغلي او د دې لپاره راغلي چې ته د خپل غریب ورور د خپل ملک خدمت وکړي او ته هغه کور ته ورسې چې کم چاته تکلیفات دي هغه په هر رنګ شي. نو ما همیشه کوشش را کړی دی چې د هغې د حل کېدو کوشش مې کړی دی او کومه، او همیشه زه یو خبره کوم چې عمران دریاب صاحب چې الله تعالی د انسان په ژوند کې اونج نیچ راولي، ته به یو څه غواړې الله بل څه کوي، هغه به ستا په تصور کې نه، هغه به ستا په سوچ کې نه. خو لکه زه به دا هم درته ویم چې زما سره دلته ښکلي خلک په دې مقابله په الیکشن کې ولاړو، عظمت شاه ورورو، رشید ورورو، خورشید ورورو زما وروڼه دي، خو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی
بس الله تعالی به مال عزت راکړو زما د خپل لاس نه مې دا ټوټه کوټه چې کوم د قوم خدمت کوم دا به را نغستو او د اندر لپاره هم الحمدلله کوشش زما دا چې را د خپل علاقې لا د خپل ملک لا د دې قوم خدمت وکم او خبراسته وکم ځکه چې نن سبا کتا سو ګوره سوشل میډیا دور دی میډیا ډیره تیز ده د چا خکردار هم نه پټیږي او بد هم نه پټیږي بل خبردار چې تاریخ دا لیکل کیږي هغه کستا خکرداري او کستا خراب کرداري او ژوند تیریږي په ژوند کې قسم قسمون راځي د حالاتو مقابله زکوم الحمدلله او وجنیش راځي په ژوند کې کله نه کله بیا خبره کوم چې ستاسو په تصور کې او کار نه هغه الله دې سی وکي چې هغه به ستاسو سوچ سمجھ نه باري نو الحمدلله چې په خپل وخت په خپل ژوند خوشاله ما او ان شاء الله د الله نه دا امید دی الله دې مال وسته توفیق راکړي چې عزت چې کوم دی نه د الله او د دې قوم په لاس کې د مال عزت راکړي ان شاء الله د ما فرض جوړیږي چې زه د خپل علاقې او د ملک د خدمت وکړم زه دا حکومتونو کم چې پاتې شي زه د مخالفت هم نکوم او یو خبره بل توکم چې ډیر شیزونه الحمدلله د سي ټیک شي دي چې هغه په تیر شي حکومتونو کې هغه بل خپل وس مطابق او د خپل خیالات مطابق چې کوم دا وی سوچ او فکر هغه به کړی زه د موجوده حکومت چې کوم دی یو خو زغټه خبره دا کومه ک تاسو هیلث ته ګورئ تاسو نور ایریګیشن شو سي ان دبليو شو پبلک هیلث شو په مازر سره یو خبره کومه چې کوم بلاغین هغه ټوکرای بدللی او پیسې بدللی په مختلف دغه کې دي چې دغه نه مینه ام پی نو خبر خو دلالان پاغي کې دي سیو چې خبر اطلاع دمکان می دفتر لور کول او لاغین می خپل بته په شکل کې وړلی یا بلاغه جبتت لري یا بل مشرانو جبتت لري بیا دا خبره په مازر سره کوم زی په دې شکل نه کوم خو او دي سی هو او وسوم دا نوې چې زموږ په دور کې غني کرپشن 100% ختم شوی دی خو نه ډیر شیزونه ډیر ډپارټمنټ چې کم دین هغه الحمدلله ټیک شوی دي تاسو تاسو لمخې دي هغه تاسو انتظامیه وګورئ هغه هسپتال وګورئ هغه نور چې څونه زموږ په بره تحصیل لاندې تحصیل کې څونه چې ډپارټمنټ دي نو سره سپاغه کې تبدیلی راغلی ده او موږ مزید هم کوشش کوو زموږ مشران هم کوشش داري کاغه زموږ ایمنه سي جون اکبر سي دي کاغه زموږ د پبلک هیلث منسٹر سي شکیل احمد صاحب دي نو د سي الله تعالی موږ قیادت را کړی چې موږ د عمران خان راواله او بیا زموږ د علاقې چې کوم زموږ مشران دي نو په غوي باندې فخر کوو او امید هم د الله نظر چې ان شاء الله د علاقې له مزید هم کارونه شوي دي نور بم کوو دا یو خبره دي چې دا چې ز پی ټی آی ورکر نه راواله د بره پوری نه خرسيږي نه خپل ضمیر خرسي نه بخپل خرسي کارونه خو په ځوانو تحصیلونو کې خپ جوش او خروش روان دي کزه د ملکان یونین کونسل په حواله سره خبر وکم نو غټي پروجیکټ خو زمونږ الحمدلله چې یو کم د ګیس یو سی ملکان چې په تیر شوی ماضي کې موږ سره کوم وعده شوی وي او کم په اقتدار کې پالټي پاتې شوی وي نو هغه د دې قوم هغه وعده باندې پورونه خطا او الحمدلله د ملکان ګیس چې کم دی چې کم د 28 کروڑ روپو پروجیکټ او هغه الحمدلله د هغه چې کم رایزرمنت پیله چینج پایپ هغه کمپلیټ شلو هغه کې بیګای پکیم پغه باندې پریشر را پرې خو دی او لاغې نه پس وس چې کم دی پی پایپ چې کم دی جړ پایپ چې کم په شو کې خوريږي 70 یا 60 کیلومتر دغه پایپ دی نو دغه باندې ان شاء الله موږ د جاب لمبر لپاره به کوشش کوو چې دغه جاب لمبر زر راشي او دغه ټندر وشي او په دغه باندې هم کار شروع شي دغه سره سره زه مکه په کارونو په حواله سره زر حواله نو دونه کارونه چې هغه به ګنټه یونی ممالک هغه د واټر سپلای په دغه پبلک هیلث په لوري کې هغه په ایریګیشن کې دي کې هغه په سي ان دبليو کې دي کوسي دي روډونه دي سولر سیستم دي دغه سره سره که تاسو ته دامو ما چې د سکولونو تقریبا 28 سکولونه د زمون په دین کونسل کې دي چې پاره کې 14 چې کم دي هغه فیمیل دي او 14 چې کم دي هغه میل دي پاره کې الحمدلله چې کم کمرې وي پاره کې فرنیچر او پاره کې کم سولر سیستم او پاره کې واټر کولرز او پاره کې چې کم دینو دا وړو لپاره دا منډو تړلو لپاره نو الحمدلله هغه کارونه چې کم په ماضي کې چانه دي کړی او په خاص کر کې زکه چې په دې ملک چې کم دي دوه شیزونه ستاسو ژوند لپاره ډېر اهمي تعلیم د سیاسي دي او وسره د غي سره زمونږ دین چې کم د دین قران مجید دی نو زما چې یاره دا ستاسو ژوند خکې او د تعلیم او د الله د دین نه خبر انسان زخم چې دا خو
شعور نه هغه بیا غلط کارونه کوي او کله چې تا تعلیم وکړي او ستا په ژوند کې د الله د کتاب پروتي نو زما چې بیا هغه باغ لارې ته نه ځي چې هغه به داسې یو کار کوي چې هغه به غلطي کارونه ډېر شوي دي الحمدلله په دې کې زموږ سره زموږ د خپلو مشرانو تعاون دی او مزید هم وسم تقریبا ځکه تاسو ته ویم چې کارونه را روان دي لکه زموږ د وټ لایف روډ د 3 کروڑ روپۍ دي په بنجو کې چې کم دی د 1 کروڑ روپو کاردار سٹارټ شو کجوري روډ د 1 کروڑ روپو هغه سٹارټ شو پیرانی سکیم چې کم دی سره پاسه 1 کروڑ روپۍ هغه کار شروع دی ګولي نرګس سره پاسه 1 کروڑ روپۍ دی هغه کمپلیټ شو دا غي سره چې کم دی د ملکند ټاپ لپاره اوس سروي کیږي وادرې داغه د جلال کوټ سیرې د لپاره دغه شان سروي کیږي د بل ټیکټ جلال کوټ سکیم چې کم دی هغه سولر باندې من کړی دی نو ډیر سکیمونه دي د چې ما په خپل فند کې تقریبا 39 کویان په خپل کونسل کې کړی دي مطلب دا او کوسی موسی چې د وس مطابق هغه مون کړی دي او وس مونږ وخت پر وخت زو د خپل مشرانو سره کینو د علاقې چې کوم مشکلات دي هغه ته خيو او هغه لپن ورکیږي یاره لوی نه کوم جی او دما الله برسله او الله غفور و رحیم دی او انسان د خپل کردار پته لګي چې دما کردار سره او د الله نه هم سن پټیږي او د قوم نه هم پټیږي نه پټیږي او همیشه زه یو خبره کوم چې استا یو کار د الله د رضا لپاره چې پاره کې استا خپل مفادات نه نو الحمدلله ما د خپل مفادات سوچ نه کړی هغه زمانه ټولو مینوالو ته پته ده د علاقې ته پته ده د پوره ډیویژن ته پته ده زما قیادت ته زما پارټي ته پته ده نو الحمدلله زه بیا خبره کوم چې زه د ګاډي سوچ نه کوم زه د بنگلې سوچ نه کوم زه د پیسو جمع کولو کوشش نه کوم زه یو خبره همیشه کوم چې کله انسان د ډوډۍ نه یو نوړی نیمي او په دې یو لمحه سوچ وکړي چې دا رزق زما حلال لیک آرام دی نو د دین وروسته ستاسو سلسله شروع کیږي اسکستا مونږ او دسته استاد زکات ته استاد روزه ده نو دا فیصله خو زه په الله پریدم په خپل قومي پریدم او یو خبره ته کوم چې دا سونه زموږ اورونه دي نو په چیلنج سره هم چې دا ټولم یو ځای شي کنه نو الحمدلله ملکند کونسل زمانه نشي ګټلې دا مې په الله باور سره او په خپل قوم نه د علاقې د خلکو نه دا امید شته دا غي وجه دا چې الحمدلله ما په مخلصي باندې خدمت کړې دي او همیشه په دې سیاست کې اونچ نیچ هم راځي او خفګان پکې هم راځي زباول خپکیدم وزار سپ الله پرېدم زه هر انسان یا هر چا سره یا د علاقې د خلکو سره زما معاملات شي نو زم کې یو سړی د ما په باره کې خبره کوي نو زه په الله پرېدم او زم فیصله به الله کوي ځکه کته یو سړی لته تا یو شان جواب ورکړي تا غل جواب ورکړي ما او پاغه انسان کې په منځ کې بیا سفر خپاتې نشو نو ډیر شي زونه دي چې هغه ځکه د کوم نو زه ډایرک کوم چې ما ستا په منځ کې یو الله دی نو چې کله په منځ کې الله راشي نو بیا خو زم چې باغې کې سوال نه پیدا کیږي ځکه کائنات الله پیدا کړی دی او مونږ الله رحم دې په صورت روح پیدا کړی نو زموږ ذمہواری ده زموږ کار دی زموږ ډیوټي ده بل خبره بداو کوم چې د الیکشن په حواله سره کله چې زموږ بلدیاتي الیکشن کېدو نو زه په ایمانداري سره یو خبرو کوم چې یو سړي خپل پلار بوډا پغې کې راوړی خپل مور بوډا راوړی دا ما ته په ملکند پولینګ سټیشن کې زنانه به وشي وی دي کنه نو سوې مې یار زم ځکه په ډیر یو بې ضمیر انساني چې لکه هغه خا د خپل قوم او د خپل خلکو ير کې دا غي سره چې د سي زنانه زموږ په الیکشنو کې راوتی دي چې هغه د کور ستر پردر بارته نه دی راوتی او بیا په دې کې د موږ په جنرال الیکشن کې او په بلدیاتي الیکشن کې خاص کر کې یو فرق ورته عمران دنیا صاحب دا وایم چې خاص کر کې زمونږ مسافرونه چې کوم دي زمونږ د ملکند ان کونسل چې کوم دي چې 7000 کسان دا خو صرف سعودي عرب کې دي او بیا د تاسو دوبۍ وګورئ مسقط وګورئ قطر وګورئ پاغي کې دي نو هغه په ټیم خپل کورونو د ټلیفونونو کړي دي خپل میاندو ته خپل زنانو ته بچو ته پلارانو ته چیرې تاسو پاکستان تحریک انصاف لور کې یا سبحانی ګول جسب لا وټ ورکي بل خبره به تاسو ته دام وکما د یو د خنداغون ته کې خبرم ده مونږ چې کله په بلدیاتي کمپاین کوو زه د خپل مرګر ما کمرونه چې ما سره ولاړ به مونږ له مشارو رشید او زما خورشید نو زه هغه د چا خبره چې چیرې چرته په سلورم 5 نمبر به دی راځي او بیا خبره کوم چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی الله چې انسان لسلی کړي
نو هغه دغه لپاره بهتري. خو ما به همیشه په خپل کمپین کې یو ما د چا سپکاوی نه دی کړی چې یاره پلان کې لاندې او پلان کې داسې او پلان کې نه. زه وایم چې د چا څه کردار دی هغه په خپل ځای دی وادرې. خو زه د خپل وخت خبره کوم، زه د خپل ځان خبره کوم، زه د خپل خاندان خبره کوم، زه د خپل ناستې پاستې خبره کوم، زه د خپل شعور خبره کوم. نو زه یم چې الله تعالی دې ماله داسې یو وس نه راکوي چې یاره زه د چا سپکاوی وکړم هغه چونکې د ماله پالټۍ دی او که نه دی. خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي. کوشش مې دی چې خپل درد تکلیف په خپل زړه تېروم او کوشش مې دی چې یاره بل رانه خفه نه شي او زه یم چې هغه د مانه خپل رب راضي شي او الله نه راضي. یاره جی ما ته خو هېڅ نه ښکاره کېږي سیاسي اختلافات که دوی کوي نو زه همیشه یو خبره کوم چې کوم ځای کې موږ غلط کار کوو، کوم ځای کې زموږ کردار غلط دی، نو پکار ده چې په هغې باندې ګوته چوتم شي او هغه مخې ته راوړی شي او هغه خبرې چې کوم دي هغه د قوم مخې ته کېښودل شي. خو زه یو سوال بیا دا هم کوم او دا زما د خپل علاقې د خلکو نم دی او زما چې کوم د اپوزیشن ورونه دي او دوی همیشه داسې خبرې کوي چې د الله بندګانو زما خو کوشش دا دی چې کوم هغه سړی د دې ملک لپاره د دې علاقې لپاره ښه کار کوي نو زه یم چې هغه به زه په خال پازو کې ستایم ځکه چې د هغې وجه دا ده چې زه به یو کار نشم کولی د دې علاقې لپاره او د دې ملک لپاره د یو سړي لپاره او بل یې کوي نو زه هغه ولې منې کړم. دا غټه خبره زما او د دوی په منځ کې دا ده چې عمران صاحب زه شپه نه ګورم، زه ورځ نه ګورم، زما موبایل الحمدلله 24 ګنټې کولاوي او بل لاره چې چا رینګ کړی دی زه هغه تاجر یم د چا کار کېدل یا نه کېدل دا خو د الله کارونه دي، د چا کار به کېږي د چا هغه به پاتې کېږي. خو نه الحمدلله هغه خلک هم محسوسوي او د الله نه زما د امید دی چې انشاءالله په هغې کې فرق شته دی او هغه د ټولې دنیا ته ښکاري. او زه د خپلو وروڼو ته دا هم یم چې ګوره زمونږ غټه خبره دا د عمران دریاب صاحب که زه یم چې زه یو سړی سپک کړم سبا مونږ په جنازه کې ودرېږو، مونږ په غم خادو کې په ښادۍ کې یو ځای کینو نو ولې داسې یو کار ولې داسې یو خبره وکړم چې په هغې د چا پالټي زما دپاره خو که زه درته ویم که چې څونه پالټیانې دي د هغوی مشران او د هغوی کشران د هغوی یو وړوکی ورکر دا زما د سر ګلونه دي، زما د دې علاقې خلک دی. زه خو د هر سړي الحمدلله ښه عزت کوم او عزت وله ورکوم وادورې ده. او بله دا ده چې د احتدار لپاره او یا د کرسۍ لپاره داسې حد ته تلل نه دي پکار چې ته د یو ذات د یو سړي په ذات پورې ونښلې د هغه په کردار پورې ونښلې. نه ته د هغه چې کوم غلطیانې دي بلکل هغه مخې ته راوړه او چې کوم په هغه کې یو کوالټي ده او الله ورکړي اوس زما نه الله تعالی د دې قوم خدمت علي زما له خپل لاسه اخلي نو بیا بل پکې کم داسې کوژا دی چې هغه په دې باندې لګي ځکه چې هغه خو الله تعالی څه مقرر کړي دي او الله تعالی زما د خپل لاس ونالي او ان شاء الله دا زما وعده ده د خپل رب سره چې کوو به کارونه مکو او د غرونو تمیم یو خواست دی چې یاره کوم ځای کې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف کارونه کیږي ځکه چې دا په دې کې زمونږ د تنظیم ملګري دي د ویلیج کونسل ممبران دي او د هغوی پکې یو ایفرټس دی د هغوی پکې قربانیانې دي. نو دا د یوازې د سبحاني ګل کارنامه نه ده، دا یو ټیم دی، یو ټیم ورک دی په ملکند یونین کونسل کې چې هغه پیران دی، ملکند دی، جلال کوټ ویلیج کونسل دی. نو الحمدلله دا 27 کیلومتر باندې د هغه پرته او زموږ ملګري دي او ټول ښه قربانۍ ولري، ټول ښه قرباني ورکوي او د دې علاقې لپاره کار کوي انشاءالله مخکې بم کوو. زما یوه خبره ده جي چې هغه د الله مهرباني ده مال الله تعالی بس یو خپل داسې یو ړه راکړی دی چې یو په ما کې یره نشته، یو یریږم نه، یو د سړي په سترګو کې سترګې مه اچولی شم، بل د حق جنګ کوم، د حق خبره کومه او د هغې شاته یو خبره د هغه زما ایمانداري ده. زه داسې یو کار کوم نه چې هغه زما د بېعزتۍ، زما د خاندان، زما د علاقې، زما د پالټۍ دغه بېعزتۍ سبق جوړېږي. او بله چې کوم ده نو غوسه د دې سیاست نه مخکې عمران دریاب صاحب تاسو ته هم پته ده چې زما به داسې غوسه و چې که چا به وډبولم که څوک به مې ووالله. اوس الحمدلله ښه مشور او ځکه چې د پلار یو وصیت د مور یو وصیت مشري یو ډېر ګران کار دی او هغه به برداشت کې نو زه برداشت کوم الحمدلله الله تعالی داسې یو جرأت راکړی. خو هر څه بیا په الله باندې پرېږدمه که څوک یو سړی زیاتې هم کوي نو زما مقصد دی چې زه د هغه نه انتقامي بدله والم، نه داسې یو کار نه کوم. زه چې څه زه وایم زه بس یا الله ته غفور و رحیم و انشاءالله ته به بهتره زما لپاره هغه کار او هغه څیز ګرځې نو دا د الله ډېره مهرباني ده جي
په ما باندې د الله ډېر کرم او فضل دی چې غصه چې کوم ده دا خو ارامه هم ده خو الحمدلله د سیاست ته راتلو بیا د پارټۍ ته راتلو بیا الله تعالی د عزت راکولو د قوم چې کوم راکړی دی نو الحمدلله هغه غصې او دغه چې کوم دی ما غورځولي دي او برداشت کوم او که څوک هر څومره زیاتې کوي ظلم کوي غلطه خبره کوي زه په خپل زړه وړم خو د هغې انتقامي یا د هغه په جواب کې داسې یو کار نه کوم چې په هغې زما نه الله رضا شي او الله تعالی په قرآن کې په خپله واضحه فرمایلي چې یو سړی زیاتې کوي ته ښه کوه نو کوشش زما دی چې زه هر انسان د هغه د ښه دپاره سوچ وکړم او داسې یو کار وکړم چې په هغې زما نه الله راضي کېږي او داسې یو کار دې زما نه الله تعالی نه کوي چې په هغې زما نه الله تعالی ناراضه شي کوشش مې دی چې خپلې علاقې د قوم له د خلکو له او عزت ورکړم او د دې چې کوم مشکلات دي په هغې کې د هغوی تعاون وکړم او په ژوند کې داسې خبرې راځي چې کله ناکله بیا هغه خبره کوم چې اونچ نیچ راځي کله ناکله به ته سر ښکته کې او وړې به په هغې کې مطلب دی د الله خپل راځي نو هغه مطلب دا دی ته به خبر نه د خپل ژوند نه د خپل چې سبا به زما سره څه کېږي او هېڅ چا لیکلي نه دي راوړي چې سبا به زه زما په ژوند کې به سبا څه کېږي او زما مرګ د څه شي نه لیکلی شوی دی نو د الله نه به دا سوال کوو چې یاره موږ له الله د یاد عزت ژوند راکړي موږ له الله وس او توفیق راکړي د پولیسو په حواله سره به زه دا ووایم چې لکه زموږ ملاکند لیویس چې کوم دی الحمدلله د دې غټې قربانیانې دي خو که تاسو سوات ډسټرکټ ته وګورئ مردان ته وګورئ کله که په مردان کې برتي او کله په سوات ډسټرکټ کې برتي نو په هغې کې زموږ د ملکند تحصیل د دوانو نه د دې نه د هغوی نمایندګي نه او هغوی له هلته پوسټ هغوی نه ورکوي د هغوی وجه دا ده که صرف په ملکند تحصیل کې او دوه تحصیلونه زمونږ صرف زه به درته دا وایم چې جي لکه 511 د پیري آئین پاکستان زما خیال دی چې دی هغه دلته شته دی اف آی آر کټ کېږي چالان چې کوم دی جمع کېږي عدالت شته دی کیس چې کوم دی هغه ټرایل کېږي وکیلان شته دي صرف خبره راځي د پرتوګ او د کمیس نو که د پرتوګ کمیس سره زموږ د دې علاقې ژوند ښه کېږي او زموږ هغه تعلیمات هلکان چې کمو خلکو خپل خرچې پې والدینو کړي دي او زه به ووایم چې ایم یې کړی چا بي یې کړی دي پي ایچ ډیانې کړي دي که نه هغوی سره ډګریانې دي نو که هغوی ته په پولیسو کې روزګار میلاو شي او هغوی د علاقه ورسره ښه کېږي او زموږ په جرایم کې هم ځکه چې څونه لیکه پړه زموږ ځوانان راځي نوی کول راځي نو په هغه علاقې کې چې کم دی نو الحمدلله د جرایم کمې به راځي څونه چې زموږ غیر تعلیم والا کسان دي په دې لیویس کې نو د هغې ته خو کم چې کم دی نو تعلیمات ته او د هغوی په هغه کې تعلیم کې د ځمکې د اسمان فرق دی ځکه ایجوکیشن داسې یو شیز دی چې یو سړي خپل ژوند داسې تیر کړی دی چې د هغه د پیله کلاس نه راواله هغه مطلب دی د 12 سال 13 سال 14 سال خپل په ایجوکیشن کې والدینو سره خواریانې کړي د دې لپاره کړي دي چې دا د خپل ملک خدمت وکړي د خپل علاقې خدمت وکړي که هغه څوک انجینیر جوړېږي څوک ډاکټر جوړېږي څوک پایلټ جوړېږي څوک غټ پلیر جوړېږي نو د هغې شاته د هغې د والدینو یو قرباني نو زه یم چې یاره که دا چیز وشي او دا پولیس شي ځکه چې زه غلط نه یم که نه نو ما له څه خوف دی مطلب دی زه منشیات نه خرڅوم زه جرم نه کوم نو زه ولې یریږم د پولیس نه که زما د دې علاقې د بچي تنخواه ښه شي د هغه ټي ای ډي یي د هغه ته میډیکل میلاویږي هغه ته راشن مني میلاویږي هغه ته ترانسپورټ میلاویږي او یو سړی که ورځي او هغه ورته د کرسۍ نه پاسي ځکه چې په هغې کې یو ټیلنټ دي ځکه هغه د دغې مراحلو نه تللی وتی نو مطلب دا دی چې زه خو یم چې په دې کې څه بدیت نشته ځکه چې تنخواګانې به ښه شي ستا د لیوي د سلطان میجر تنخواه او د پولیس د سپاهي تنخواه تقریبا نه ما خیال دی چې دا یو شانتې ده نو دا ځمکې د اسمان فرق دی نو انشاءالله زموږ د مشرانو کوشش دا دی چې یاره دې علاقې له خیر راوړي او دا نوی کول چې کوم دی چې دوی ته ښه روزګار میلاو شي اخري پیغام لا زما دا دی چې د خپل ملک سره مینه کوئ دا ملک د ډېرو قربانونو زموږ مشرانو حاصل کړی دی او د هغې سره سره چې کم دی د خپلو مشرانو عزت کوئ او کم زموږ نوی کل کم بچي چې کم دی نو هغوی له تربیت داسې ورکوي چې هغه د والدینو د خپلو مشرانو د علاقې د مشرانو عزت کوي د هغې سره سره چې کم دی نو تعلیم باندې ډېر زور ورکوي د هغې سره چې کم دی نو دین له ځکه چې الله تعالی قرآن مجید دی دنیا ته رالیږلی ده دنیا چې کم دی د هغې د مخه آباده ده نو د هغې سره دغه ورکوي او اخري خبره زه همیشه زه دا کوم په هر فورم باندې چې زما کولاو یو چیلنج د خپل عوامو له هم اپوزیشن کم چې زما مخالفین دي هم کم چې زما ووټران دي هغه هم کم چې زما مشران دي هم
او کم چې هغه د هر ادارې سره تعلق ساتي که آیبي ده که ایم آی ده که اکټر کرپشن دی که ایسائی ده که لیویز دی که هر څونه چې دي زه وایم چې څه داسې شی تاسو راوالی زما چې کله زه سیاست ته راغلی یم او ما یا هغه کرپشن کړی یا معلومي غلط کار کړی نو زه په ورځ د آخرت هم ذموار یم او په دنیا هم ذموار یم په اپوزیشن ته دا وایم چې یاره مال الله کوم عزت راکړی نو ورونو دا تاسو د مال نه شي اخیستی تاسو له چې الله درکړی زه د نه شم اخیستی نو کوشش دا پکار دی چې یو مال الله عزت راکړی نو مطلب دوی به زمانه څنګه ور یا دوی الله ورکړی زه به ته څنګه والم او کوشش زما خپل لاره ان شاء الله زما خپل یو ویژن دی زما خپل یو سوچ دی زما خپل یو نظریه ده د پارټۍ لپاره ځکه چې زما قیادت بیا ویم چې پاک دی زما قیادت ایماندار دی او د هغې سره سره انشاءالله زموږ کوشش دا دی د پوره قیادت او د ملکن کونسل زموږ څونه تنظیمونه چې دي مرګري چې دي چې د دې علاقې خدمت وکړو او بیا دا یو خبره زه کومه چې چرسم ستاسو د الله په نوم قسمي چې زما په باره کې صحیح نو تاسو قوم راغونډوئ او زه به التعزیر یم او بل خبره دا ده چې زه هر څه بیا ویم چې څه کېږي هغه به ښه کېږي هغه به د ما لپاره الله ښه کوي او زه هر څه په الله پرېږدم که څوک ښه کوي او که څوک بد کوي الله او هغه والسلام